الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین. دوستانو السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتہ. دوستانو د الله پاک نیکان او پاکان بندگانو س عجیبه شان وی. رب العالمین خپل مقربین تا او ډیرو قریبو دوستان ته لوړ شان او عجیبه مرتبه او مقام ورکړی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم اصحابہ کرام سره تشریف فرما دی او نبی پاک مبارک د قبر حالات واقعات اصحابہ کرام ته بیان کړل او څو واقعات او د حالاتو کچره مون په پښتو کې د پوهېدو کوشش وکړو. نبی پاک مبارک دغه دو فرشتو ډېر زیات سختی بیان کړه، هیبت بیان کو، روب او دباو بیان کو چې شیسترګې بوي، ببرسرې بوي او دا غوی هیبتناک مخونه بوي، د دبا او د روب والا شکلونه بلري. نو چې کله نبی پاک مبارک سختیانې د عذاب قبر او د فرشتو والا بیان کې چې داسې خطرناکې سنگینې باروب فرشتې به دوه سوال او جواب لرازي. نو په دې دوران کې حضرت سیدنا امیر المؤمنین خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې کوم سخت فرشتو او د هیبتناکو فرشتو تاسو ذکر فرمایلو، زب داسې وم لکه څنګه اوس یما چې مال په قبر کې فرشتي راځي. نبی پاک ورته ارشاد فرمایي او عمر فاروق تاسو به داسې وئ لکه څنګه اوس یې او تاسو له فرشتي د سوال او جواب په دغه کیفیت او حالت او پروب او دبدبه کې راځي. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چې کوم الفاظ ورته عرض کړي وانا ثابت کما انا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے مال راضی دا سے بل ثابت صحیح سلامت ہم؟ قال نعم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورته ارشاد فرمایي چې آو. نو عمر فاروق ورته عرض کړي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچره مال فرشتے راضی او زه په دې حالت باندې یم نو زه د فرشتو د پاره کافی یم، بس راضی د پروا نشته. مقصد دا چې کله عمر فاروق سے ارشاد فرمایي چې زه کافی یم دوی د پاره، راضی چې کله راضی را بشي. په دې دوران کې حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام راکوشو او حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک په دربار کې عرض کړي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د رب العالمین پیغام دی او د عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ په نوم باندې دی. هغه پیغام څه دی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک د جبرئیل السلام هغه پیغام اوس په خپل باندې په زبان رسالت باندې ارشاد فرمایي. فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والله بعثني بالحق نبيا لقد اخبرني انهما ياتيانك فتقول انت والله ربي فمن ربكما. پیغام ولا سور کې جبرئیل السلام راغی او نبی پاک مبارک ته ارشاد فرمایي چې عمر فاروق ته ارشاد فرمایا چې کله تعالی دا دو فرشتے راځي او قسم دې پاک ذات باندې نبی پاک فرمایي چې کم رب ز په حق باندې نبی را لګره ما ذات باندې ما قسم وی چې عمر فاروق ما د جبرئیل السلام فرمایل چې تب په قبر کې وی تعالی به دوه فرشتي راځي او چې کله فرشتي دستانه سوال کوي چې من ربک ما دینک وما كنت تقول فی حق هذا الرجل، چې کله تانه د الله د اسلام او د نبی پاک باره کې پختنه کله فرشتي تانه کوي اے عمر فاروق نبی پاک ورته ارشاد فرمایي چې پختنه به فرشتي دستانه کولو اراده کوي، ځکه چې هر یو انسان په قبر کې به دغه درې سوال کېږي. الله پاک د موږ په کامیاب او کامران کی دغه درې سوال به هر چا نه کېږي. خو چې کله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کله دا درې سوال کېږي نبی پاک ورته ارشاد فرمایي اے عمر فاروق عجیبه حال بداوي چې فرشتي به اراده لري چې دستانه سوالو کی، خو لیکن ته په خپل باندې د فرشتو نه سوال شروع کی او دا به ورته وایي چې ان فتقول انت والله ربي فمن ربكما. عمر فاروق فرشتو توای اے فرشتو تاسو سوال له جواب له راغلی چې زه سوالو په جواب کې کامیاب شم او که ناکام شم هغه پرېږدئ، زما رب خو الله دی. اے فرشتو ستاسو رب څوک دی؟ محمد النبی فمن نبیکما، زما نبی خو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. اے فرشتو چې ما د سوال د پر راغلی تاسو مالا جواب راکئ د ستاسو نبی او رسول څوک دی؟ والاسلام دینی فما دینکما، او زما اسلام
زما دین خو اسلام دی فرشتو تاسو اسلام سره فرشتي په دې وخت کې په خپل باندې په هیبت کې شي فیقولان وعجبا ما ندري نحن ارسلنا الیک ام انت ارسلت الینا فرشتي عرض وکي یا امیر المؤمنین ډیر عجیب خبره ده مونږ په دې باندې پوه نشو چې الله پاک مونږ د تا د سوال د پاره لګلیو او کنه ته د مونږ د سوال د پاره الله پاک را لګلې گویا نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک عمر فاروق ته پیغام ورکو رضی الله تعالی عنہ تا ورته ارشاد فرمایي چې گویا په قبر کې به فرشتي د خلکو نه سوالونه کوي او تاسو دومره لوړ مقام او د مرتبه والے چې په فرشتو نه به تاسو پوښتنه کوئ هغوی به د رب العالمین په بابت کې پوښتنه کوي د اسلام په بابت کې پوښتنه کوي نبی پاک په بابت کې پوښتنه کوي خو دغه درې واړه پوښتنې چې فرشتي د خلکو نه کوي عمر فاروق تاسو به د فرشتو نه کوئ او فرشتي به یو وعجبا آواز کوي او آواز بدا کوي چې عجیبه خبره ده پته نه چې مونږه د دې سوال د پاره لګلې شو او کنا عمر فاروق رضی الله تعالی